دا کې دننه مولوي زبانو یو مرکز وي په هر یو اټم ورته دوی په دې اټم کې دننه یو مرکز وي په کې مختلف تعداد سره پروټون او نیوټران موجود وي مولوي زبانو پروټون او نیوټران دا د دې په مرکز کې موجود وي او الکترون ګوره دا چې ټول ساينسدانان نجمه کې دوی دا معلوم کې مونږ ته په دوربین دی مونږ ته خو چیلنج دی ټول دنیا ساينسدانانو له په خپل سټیفن هاکینګ وي تر اوسه پورې جی تامسن چې کله دا الکترون ایجاد کړو سه پورې د نه دی لیدل او هیڅ څوک نشي لیدل تاریخ ماده موږ نشو لیدل دا د ساينسدانانو خبره تکو د دې فلسفو خبره چې دوی پیمان راوړل دي موږ ورته وای تاسو ظالمانانو د دې ماده نه هم عبرت نه لای نیوټران دی پروټون دی په دې ماده کې د نو د دې نه الکترون موجود دی دا الکترون چې دا د غیر چاپیره 1000 کیلومتر فی سکند رفتار سره ګرځي وړه ماده ده وړه ذره ده ها پستر ګنخ کاری په د کې نیوټرون او پروټون موجود دي دننه او الکترون دا غیر چاپیره 1000 کیلومتر فی سکند سره دا دنه ګرځي دا خود به خود کیږي یاره چې به خبره دوی کوي ولا په هر یو اټم کې دننه چې الکترون او پروټون په مساوي تعداد سره موجود دي الکترون منفي چارج کیږي او پروټون به مثبت چارج کیږي نو په دې ماده کې دومره طاقت چا پیدا کړی دی چې دا الکترون دی منفي چارج او پروټون دی مثبت چارج مولوي صاحبانو د دې جواب د موږ له ملحدین دا کې چیلنج دی د موږ ټول ملحدین ته دیم جواب